پر رسول الله به په خپل امت کې 2 کسان ډېر ګران وو. یو هغه چې مالدار به او د ده په امت به صدقې کولې، مالونه به ډېر ورته تقسیمول، نفقې به ورکولې. یو هغه عالم چې ده به د علم بیانونه کول امت ته، دین به یې رساوی. پر رسول الله په ټول امت کې دا 2 کسان ډېر ګران وو. اوس دریم بچی ته هغه د چې علم ته دې ورکوي، دغه علم حاصل کوي. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وایي زما د امت علما به داسې علما به هم پکې وي چې یو عالم به د دونه کسانو شفاعت کوي په ورځ د قیامت لکه د ربیعه او د مغدر د میږو د ویښتانو په انداز. ربیعه او مغدر په عربو کې مالدار قومونه دي. د هغو د میږو د ویښتانو په انداز به یو عالم کسان جنت ته ورسره بیایي په ورځ د قیامت باندې. داسې علما به موجود دي. په علماو کې هم تفاوت شته، خو چې چا څومره د دین خدمت کړی، داسې علما تېر سوي دي چې 1,00,000 شاګردان به درلود. 1,00,000 شاګردان. ښه د دا 1,00,000 کسانو دیني تعلیم ټول ده کړی ده. د دا 1,00,000 شاګردان به بیا څومره وي، د هغو شاګردان به بیا څومره وي. دغه بچی علم ته ورکړه. چې علم ته دې بیا ورکوي، بیا صرف ستا نه ده، ستا د کورنۍ نه ده، ستا د ټول قوم د علاقې دپاره رهنما خدای جوړ کوي، د نبي وارث الله جوړ کوي. مسله هم دا ده چې د سړي بچیان وي، یو دې خامخا علم ته ورکوي. داسې نه ده پکار چې ټول بچیان دنیا ته ورکړه. موږ د خپل بچی سعودي ته لیږو، هلته غریب مزدورۍ کوي. دوبۍ ته یې لیږو، هلته مزدورۍ کوي. کویت ته یې لیږو، هلته مزدورۍ کوي. د سعودي روپۍ تر دغه ځایه لږ جګه ده، په کلو مسافرۍ کوي. په بازار کې دکانداري پکوو، په کارخانه کې مزدوري پکوو، حتی ریړۍ په چلوو، خاورې ریګونه په وړو. خو دا سوچ له ځانه سره بیا نه کوو چې ښه دا بچی د دنیا کار کوي، دا یې کوي، اخر یو خو به دین ته هم ورکړو. لکه یو سړی چې په حکومت کې یو غټ سړی لري. اوس دا خلک دی په کورنۍ کې یو کس په حکومت کې لري، غټ سړی ده، والي ده، ولسوال ده. دا ټوله کورنۍ زړه په تکیه ده چې په حکومت کې که مسله راغله خو زموږ د کور والي ده، زموږ د کورنۍ ولسوال ده، خو هغه به یې راته حل کړي. په قیامت کې بیا دا ولسوال والي نه چلیږي، په قیامت کې دین او علم چلیږي. که ستا د کور حافظ و، بیا به ستا د ټول کورنۍ سر په لوړ وي په قیامت کې. هغه حافظ بیا خدای ته ډېر معتبر ده، هغه عالم بیا خدای ته ډېر معتبر ده. ستا د کورنۍ یو عالم ده، قدر به د قیامت په ورځ باندې وپېژنې چې عالم کله مخته شي. په قیامت کې وایي اعلان وشي چې دا علما دې د جنت طرف ته لاړ شي. یو ملایکه اعلان وکړي، علما ډېر خوشحاله شي، یو لوی جماعت راوځي مخته روان شي د جنت په طرف باندې. بیا یو ملایکه راسي غږ وکړي چې او علماو راودرېږئ. دوی به خفه سي چې لکه چې له جنته محروم سو. بیا به ملایکه د الله له طرف ورته وایي چې ای علماو تاسې چې د علم حاصلوئ دا هم په خپل حاصل کړی ده، که چا په دې علم کې له تاسې سره کومک کړی دی. دوی به وایي چې الله موږ خو پلاني مدرسه راته جوړه کړې وه، پلانکي وظیفه راکوله، پلاني جامې راته اخیستې، پلاني کتاب راته اخیستی، پلاني حجره راته جوړه کړې وه. الله تعالی به ورته وایي بیا نو دغسې مه کوئ بې وفایي. هغه کسان چې له تاسې سره په علم کې کومک کړی ده هغه ټول جنت ته در سره بوځي. الله تعالی دې موږ هغه علما کې وایي دا علما به بیا راسي بیرته د اشرګاه میدان ته یو عظیم جماعت په تیار کړي، د ځان سره په شفاعت پې روان کړي، جنت ته به داخل کړي. دا به هغه خلک وي چې له دوی سره په علم کې کومک کړی ده. تاسې طالب د کور ولېږئ، مدرسې ته خرچه یې پتا ده، کرایه یې پتا ده، جامې و کالي یې پتا دي، څپلۍ و پټکه یې پتا ده، ګټه خو یې نشته. خو هلته بیا ګټه در معلومېږي چې کله په قیامت کې دی الله ته پیش شي او الله ورته وایي تا په دې علم کې چا کومک در سره وکړی؟ دی ورته وایي چې پلاني ما ته وظیفه راکوله،